د ټولو نه اول زه د خپل ګران ورور د عوامي نیشنل پارټۍ صوبایي صدر ایمل ولی خان صاحب ډیره شکریه ادا کوم چې د باچا خان یو ادنا ورکر له ټیکټ ورکو ګرانو ملګرو دې ته وایي باچا خاني زه خپل ګران ورور ته د خپل میټروپولیټن د سټي ډسټرکټ پېښور د طرفه ورته هرکلی ویم او شکریه ادا کوم او ګرانو ملګرو مشرانو کشرانو د ټولو پښتنو قومونو نه چې کوم خلک راغلي دي که د پارټۍ ورکران دي که عهدهداران دي زه ټولو ته هرکلی ویم په خیرالي او ستړي مشي ورته ویم ګرانو ملګرو سیاسي خبرې بس ما مشران کوي خو زه تاسو ته د باچا خان مخامخ یو ادنا ورکر تاسو ته پته ده چې په 19 دسمبر باندې بلدیاتي الیکشن دی د هغې دپاره موږ دا جرګه راغوښتې ده ګرانو ملګرو یو طرف ته سرمایدار جاگیردار دی بل طرف ته د باچا خان یو ادنا ورکر ولاړ دی ګرانو ملګرو ګرانو مشرانو د پی ټی آی نه زمونږ یو ورور راواسته او داسې ورو چې په 25 کروڑه روپۍ ټکټ ورکړ ډېر سرمایه‌دار دی او هغه ځای په ځای ګرځي پیسې ګرځوي هغې ته دا پته نشته چې دا د ناظمانو او د کونسلرانو الیکشن نه دی دا د پېښور د پښتنو الیکشن دی دا د خارینو الیکشن دی د ټول پېښور الیکشن دی تپوزی همیشه مړه د کلي کندي کړې اساس ته ځکه غم یې د هر مړي ژوندي کړې ګرانو ملګرو دا پښتانه دا د پېښور خلک دا د ښار خلک یو ځل سړی اسمان ته وخیژئ او بیا ځمکې ته راګوزار کړي ګرانو ملګرو موږ پښتانه یو ځل دوکه کیږو او موږ دې ظالم 2 ځله دوکه کړو هغه څنګه یو ځل یې دا وویلې چې تبدیلي به راولم د بدلون په نوم باندې اوټ واخیسته او په 5 کالو کې هېڅ هم ونه کړه بیا دویم ځل دوکه په دې کړو وایي په صوبه باندې زما حکومت ده خو په مرکز خو زما حکومت نشته دویم ځل دې پښتنو بیا په مرکز راواست کومې وعدې چې تاسو ته په کانټینر کړي دي که د هغې وضاحت زه کومه نو ډېر وخت پې لګي په هغې به مشران خبره وکړي هغه ټول تاسو ته معلومات دی نه دوی د خپل د بیټ د الیکشن نه تښتي لاندې ورکرې شرمېږي په بیټ الیکشن نه کوي ځکه چې دوی ته پته ده چې دې پښتنو څخه موږ ډېر ظلم کړی دی دې پېښور خلکو سره
او یو زمونږ مشر ما ته سار خبره وکړه ویل زه د رشقو صدر دی ورغی ورته ویل چې غلام علي صاحب ته خو په دې وزیرباغ کې لوی شوی موږ سره یو ځای ته مهرباني وکړه چې دا د 50,000 روپۍ د رشقې پرمټ دی دا ډېر غریبانان خلک دي نو د هغه د الفاظو وی ډېرو جیل ته به دې ولېږم د پېښور دپاره یې سب نه دي کړي بیا که تاسو وګورئ زمونږ ډېر بل ورور ارباب زرک صاحب ارباب جهانگیر صاحب د دې صوبې وزیر اعلی تېر شوی دی خو مشر تېر شوی دی ښه خدمات یې دي خو د هغې نه وروسته که نګور یې ده که زوی دی او که نمسی دی هغه د دې خلیلو د مومندو خدمت نه دی کړی اوس که تاسو وګورئ بله خبره کومه چې دا نوی پروګرام چې جوړېدو تحصیلونو نومونه ورکول نو دې له خو میټروپولیټن ورکو د بډابیرې له د بډابیرې تحصیل ورکو د ماترې له د ماترې تحصیل نوم ورکو د شالم له د شالم تحصیل ورکو چمکانو له د چمکانو تحصیل وکړو نو دی ارباب شیر علي صاحب لا ارباب شهزاد صاحب لا دا پکاروش دا خود عمران خان ډېر ښه ملګري دي نو دې 2-3 لبه د خلیلو تحصیل نوم ورکړی وی دوی له شرم پکار دی دې 51 لبه د مومندو نوم ورکړی وی ګرانو ملګرو اوس داسې حالات دي چې د درې واړو مشرانو تاسو ته پته ده که زه تاسو ته دروغ وایم نو تاسو بیا راته وویئ زمونږ دوی نه مړي ژوندي له راغلي دي نه غم ښادۍ له راغلي دي ته څه کوې چې خپلې پارټۍ له هم نه دي راغلي اوس په الیکشن کې را پیدا شي او مړی ژوندی اوس شروع کړی دی نو خلک وایي چې دا خو عجیبه کار دی که بیا تاسو وګورئ په دې پېښور باندې د بلور خاندان زمونږ مشر الحاج غلام محمد بلور صاحب شهید امن بشیر بلور صاحب شهید امن ارون بلور صاحب د دې خدمات هم تاسو ته معلوم دي وضاحت کول یې نه غواړم د درې واړو خدمات تاسو ته معلوم دي مړی هم درته معلوم دی ژوندی هم درته معلوم دی غم ښادي هم معلومه ده خو الحمدلله الحمدلله د عوامي نشل پارټۍ مشران د هغوی په لمنه باندې تور داغ نشته که تاسو وګورئ ډېرې پارټۍ څوک په جیلونو کې دي په چا باندې کیسونه روان دي او زموږ په مشرانو پسې ډېر کوشش وکړو خو هېڅ یې هم پکې راونه ایستل په دې خبره موږ فخر کوو ګرانو ملګرو تاسو د زما هغه مه کوئ بادشاه خان زنده‌باد ولی خان زنده‌باد اسپندیار خان زنده‌باد امل خان زنده‌باد امیر حیدر خان اوتی صاحب زنده‌باد غلام محمد بلور زنده‌باد ګرانو ملګرو سیاسي خبرې به زه مشر کوي زه ستاسو ډېر وخت نه علمه خو زه تاسو د مخامخ د بادشاه خان ورکر زه د دې علاقې د عوامي نسل پارټۍ
دوه پیرې کونسلر منتخب شوی یم د عوامي نیشنل پارټۍ په ټکټ باندې یو ځل ډسټرکټ ممبر منتخب شوی یم د عوامي نیشنل پارټۍ په ټکټ د سیټي ډسټرکټ میټروپولیټن جنرال سیکرټري منتخب شوی یم او بیا په مختلف واډونو کې صدارتونه او جنرال سیکرټري پاتې شوی یم بیا د دې د صدیق آباد واډ د سب واډ صدر پاتې شوی یم د الله په فضل څخه ما ته د پېښور کوڅه کوڅه ګلی ګلی معلومه ده ما په دې پېښور میټروپولیټن کې 130 تنظیمونه جوړ کړي دي الحمدلله د بل یو پارټۍ تنظیم هم نشته دی لاندې زه به خبره په لنډو راټوله کړم خو زه تاسو ته یو خواست کوم ګرانو ملګرو مشرانو چې په 19 دسمبر باندې تاسو راوځئ زما خویندې میندې زما بچی راوباسئ دا ووټ لاټین ته پول کوئ او انشاءالله د الله په فضل سره زه به د عوامي نیشنل پارټۍ میر نه یم زه به د ټولو پارټو میر یم زه به د ټولو پېښور میر یم که هغه زما د جمعیت اسلامي ورونه دي زما ورونه دي که هغه زما د پی ټي آی ورونه دي زما ورونه دي که هغه د جمعیت ورونه دي زما ورونه دي که هغه د قومي وطن پارټۍ ورونه دي که زما د ټولو پارټو چې څوک دي انشاءالله موږ سیاست د باچا خان او د ولی خان سیاست دی زه به داسې ګرځمه چې څنګه باچا خان دی پښتنو پسې ګرځېدو باچا خان دی پېښور خلکو پسې ګرځېدو انشاءالله د الله په فضل سره زه به شپه او ورځ ستاسو خدمتګار یم ستاسو خادم به یم زما حجره به هم کولاوئ زما موبایل به هم کولاوي زما دفتر به هم کولاوي او زه به تاسو نه راغواړم زه به یو نیبرهوډ ته درځم په هغه ځای کې به زه ستاسو مسلې اورم او انشاءالله د الله په فضل سره کوم به او د دې پېښور چې څه مشکلات دي د هغې زموږ مشرانو شاته منشور لیکلی په هغې به زما عمل د خیره زه به آخره کې ستاسو د مشرانو او کشرانو د خپلو مشرانو د پارټۍ ډېره شکریه ادا کوم الله په خاطر باندې ډېره مهرباني مننه